بسم الله الرحمن الرحیم. لنډی کوتل کې چې کوم دی کنه خلک په شرمو باندې پیوړو باندې وشرمېده. ټول خلک راله راځي، ټوله شپه څوک 4 بجې وځي، څوک 15 بجې باندې وځي او راتورې سرې وړي کنه چې سره دې بني ادمو د خوراک نه او چنیاشي بویم که دغه وړو پاره خلک ټوله شپه تېروي. نو اسسټنټ کمیشنر لنډي کوتل عصمت الله صاحب ته دا اپیل کړم ورته چې مهرباني وکړه چې دا 2-3 کې ځایو کې اوړه تقسیمه کړي چې دغه ته خاصداره پولیس والا کېنایي چې نامې تر لیکي شناختی کارډ باندې او نیشي او روپۍ تر جمع کړي په ځای کې بل ځای کې وړه ورکوي ولا ربیع لمبریه جوړه کړې هیڅ چاته هم کې وړه نه میلاوږي. خلک راته ټول شکایت کا شو اخون راته کا دا د پاکستان عوامو ستاسو برکت دی چې خلکو نه موټ ورکړی دی او 15,000 عربه روپۍ پاکستان به کوئ. خدای چې ستاسو کړو وسیع غرغوري نه خلاصې نه که دا روپۍ دومره ډېر پاکستان به کوی دی. دا 3,000 توړه ده او ګورئ چې 2 میاشتې پس 50,000 روپۍ باندې به اخلئ. اوس وټونه را روان دي او چې څوک د ارزین لو فکر او سوچ ورته کړئ چې دا د وړو توړه را باندې څه له قیمته شوي چې کوم د پاکستان سیاستدان دي بنګلې دي او موټرې او شل قسمه طعامونه پراته وي ورته بار بار کولی سرمایهګانې وړي. نن ما فیسبوک باندې کاته کراچۍ کې یو ډیپټي کمیشنر هغه نیولی 80 اربه روپۍ ورسره کور کې پراتې وي، سونې او شیونه پراته وي. پاکستان عوامو خدای قرآن ته وګورئ چې لږ ځان وپېژنئ. دا ستاسو عمل دی چې دا نیمه شپه وړو ته وځئ، دا خدای پاک سزا لار کوي. خدای ته وګورئ چې بس هغه ترتیب صحیح کې عصمت الله صاحب ته اپیل درته کړم او خواست درته کړم چې خلک ورته ودروه شناختي کارډ او نمبر یې تر لیکب کتاب باندې او نمبر ورله ورکړو چې هغه ورلمې او خلکو بېعزتۍ نه شي. اخیري په دغه شعر باندې به دا خبرې خلاصې کړم چې که وطن زما په وینو ښایسته کېږي، که وطن زما په وینو ښایسته کېږي، هر ځای ده هم زما په زړه کې مات شي.